साल نه د مړو او د دشمنی د تنازع روانه وه. کم از کم 26-27 کسان کې ایکسپایر شوي دي، زخمیانو نه علاوه. تقریبا 3 میاشتې شوې چې لګاتار مو جدوجہد کولو دا روغې کې کله مو یو نه منله کله او بل نه منله خو خیر په ګام وجې باندې مو ډېر زور واچولو. که چېرې مو دا 15 کسان ته خفه کوئ نو بغیر دا جوړه مه کوه. نو الله دې د عزت وکړي، د دې وروڼو وروڼو له ټولو څه نه مو تاسو نه خفه کوو. د تاسو منځ کې خیر غواړئ، الله تاسو ته خپل خیر درکړي. نو الله دې د عزت وکړي چې موږ سر کېښلو غاړه کېښله چې بلکل مو تاسو ته ناست یو. د 15 کسانو خاص کر ادمشاه مې چې پکې ډېره په دې بیماري حالات کې ورپسې ځنګلو ته نه ننوتو. موږ شپې 11-12 بجې په دننه راوتو، دا به رسي کړو. داسې د کوم نور مرسلې لیدو ته مو لاړو، دلته مې سوالونه مینت وکړو چې آیا بس کوم شوي دي، بس په دو باندې افسوس وکړئ او بتا ته خاورې پرې واچوئ، دننه بار نور بد مه کوئ. الله دې ټولو سره خوب کړي چې د مونږ خبره چا ونه غورځوله او ډېر دی الله مهرباني ده چې مونږ ته دا خبره راټوله کړه. نن داسې ته رالو چې دا بڑا په یو ځای باندې ناست دي. कुरान पाक से हाथ रखकर ये अहद किया जाएगा कि आइंदा ये सब भाइयों की तरह रहेंगे और आपस में सुलह ज़िंदगी गुजारेंगे. दोनों फरीक़ैन हाथ रखेंगे, ये दोनों फरीक़ैन आपस में गले मिलेंगे, सिमड़ा और बादशाहानों को गम. ये कुरान पाक पे हाथ रखकर ये अहद कर रहे हैं कि کوم بد مې شوي دي دا یو بل ته معاف شو او د الله رضا دپاره مو یو بل معاف کړو. د قرآن د پاسه به مو نه یو بل خپې ویو، نه به مته جلي مني، هېڅ قسم نه پولیس نه اجرت نه یافه نه د پیسو هېڅ قسم مو یو بل خپې مو نه وایو. د قرآن باندې مو یو بل معاف کړو. او که به چا داسې یو نني مرکت وکړو تاسو دواړو پټیانو کې بیا ورسره همدا قرآن پوه شه. د قرآن نه زیات زور د چا بیا نشته. دې کې د قرآن د پاسه دې کې چې چا سره کوم فریق سره چا څه منډه ویلي دړه ویلي ټول د الله رضا دپاره ټول معاف دي. دا نه چې سبا بیا وایي چېرې ما ده سره منډه ویلي وه زه د نه خپله بدله کړم، نه دا شی معاف دي. که پېښور کې کومه واقع شوي او که کوټ کې شوي دا ټول یو بل د الله رضا دپاره معاف دي. دا ټول د قرآن کې راغلي. هغه بس څرګنده شوه هغه د ندیمه یو بل پسې خلاص فصل کې ته راشه ته ورسره کښېنه. ये है د قرآن د باندې موږ روړولې ده ورو کوم بد شوي ایو بل الله رضا دې پر معاف نه با सब ने कुरान पे چا یو بل پسې ګوتې ویلې آیا اجرت کی وی را پولیس کی وی دشمن کی وی نور دشمنان می وی ورو اس قسم موږ یو بل پسې ګوتې نه وایو. مو الله رضا دې پر یو بل معاف مو سره چا ته کوم قسم امداد غړو پټینو سره کړی وی هغه دې الله رضا دې پر غړو پټینې معاف کړي. که چا ورسره تڼا کړي کچرۍ کړي جیلې کړي څه شی کړي الله رضا دې پر فی سبیل الله معاف کړي. ٹھیک شو یو بل سره کار गले मिल रहे गले मिल रहे हैं. خیر نصیب څه ده आवाज کوټه کنه نصیب څه ده سفیان څه ده نصیب جی 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 خلق شفاعت شو عبر سفر کی یم सब गले मिलकर आपस में सुफियान ایو دا بس عمر سره کوم کسان کار دي کوم یا جیل کې دي افار ورته دکی راشي ان شاء الله نور کوي څلور 15 کسان دي چې هغه د ملک نه بار دي دوبۍ کې دي. نو ان شاء الله څه کله او 2 کسان جیل کې دي. دا بس صحیح دا 2 کسان پکې جیل کې دي، بقیا تقریبا څلور 15 کسان بار دوبۍ کې دي. څه کله هغه په خیر الله ورته راولا د جیل نه روزي. نو ان شاء الله هغه هم د قرآن کې همدا شی او په هم په بل په قرآن باندې راځي کدي زمونږ کې دا خبره ختمه ده. بس صحیح بخیر عمره نشو چې لاس کې मामूर खबर शेरशनवारी का ورمو دا قرآن د پاسه یو بل معاف کړو الله رضا دې پاره. د دې باندې چې کوم بد شوي یو بل معاف شو، د دې باندې به نور بد نه کوو. چې چا منډه ویلي دړه ویلي هسپتال تڼا کچرۍ چې کوم څه یې کړي وي هغه کوم ملګري وي هغه الله رضا دې پاره فی سبیل الله معاف شو. نه به په اجرت باندې کوو، نه به مطلب دشمن نه پولیس نه تڼا نه یو شي باندې یو بل پسې ګوتې نه وایو. که به چا دا شی وکړو بیا ورو د قرآن نه بل مو ته شعر بل نشته، بیا الله ورسره پوه شم دا قرآن ورسره پوه شم. ٹھیک ده दोनों गले मिलकर
गले मिलकर